الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا. دوستانو زمنګ د نن درس عنوان دی د الحاد په باره کې د مذهبي طبقې ذمہواری. یعنی په مسلمانانو کې د مسلمانانو په معاشره کې الحاد خوريږي، د دې په خورېدو سره د مذهبي طبقې څخه ذمہواریان دي چې هغه کردار په دې کې منګه دا کو منګه سو ذمہواریان ذکر کړی دي په خپل کتاب مقاله د رد الالحاد کې دا غینه تاسو له درس کوو. څومره فتنه چې را پیدا کیږي د دې مخنیوي علما کرام کوي. موضوع د رد الالحاد دا هم یو فتنه ده او په فتنو کې ډیره خطرناکه فتنه ده او دا جدید مغربي فتنه ډیره خطرناکه ده. دا یو منظم انداز کې دا څه کوي کار کوي. نو چې دا یو منظم انداز کې کار کوي دا څونه خطرناکه ده، نو د دې بیا مخنیوي دا هم علما کرام کوي. الحمدلله په دې باره کې علما کرامو کتابونه لیکلي دي او الحمدلله په دې موضوع موږ هم د خپل وس او استعداد مطابق کار کوو. الله دې پکې برکت واچي. نو دا جدید مغربي فکر او فلسفه دا یو مکمل ضابطه حیات ده. د قدیم یونانی فلسفه چې وا غیر مربوطه وا، پای کې د الهیات متعلق فلسفه خپل رائے ورکړي وي، یا د هغه فلسفي څه شاخونه واغې نه به بحث کولو. مګر دا جدید مغربي فکر او فلسفه چې دا نو دا یو نظام حیات دی. دا د هغه انسان د لپاره تشکیل شوی د کوم چې بالاتر هستی نه مني، کوم چې مابعد طبیعت چیزونه بالاتر هستی نه مني او د دین د سدي انکار کوي، دو یو مذهب هم نه مني. نو دا د مذهبي طبقې څخه ذمہواریان دي چې د دې مقابله وکړي شي د دې جدید انسان په مقابله کې. اوله ذمہواری دا ده چې په خپل ځان کې جدید علمی استعداد پیدا کول ضروری دي او د سلف صالحینو د کتابونو مطالعه کول ضروری ده. بعض وخت کې د شریعت په مقدمه کې د انسان نه څه کمی وشي، څنګه چې پیش کول پکارو هغه شان پیش نکړي شي، هغه سوي چې کله دا د اسلافو د کتابونو خبر نه وي، نو د شریعت حکمتونه انسان نه پټ پاتې شي. په دې باره کې الحمدلله زمونږه اکابرین علماء دیوبند او داسې الحمدلله نورو اکثریت د مسلمانانو په دمانه کارونه کړی دي او د معنی د الحاد موضوع کې کتابونه لیکلي دي. دا غي مطالعه کول دا ضروری ده، خپل تاریخ نه هم ځان خبرول پکار دي. دویم نمبر ذمہواری چې دا هغه د جدید مغربي فکر او افکار نه ځان خبرول پکار دي. د مغربي فلسفې نه په قدر د ضرورت ځان خبرول دا ضروری ده. د یورپ نه چې څومره افکار راوچت شوي دي د هغې نه ځان خبرول پکار دي چې د دوی تاریخ څه دی. اول ګور الحمدلله موږ تاسو ته په دې درسونو کې د مسلمانانو تاریخ بیان کوو، بیا د مغربي قومونو د عیسایانو د یهودیانو هغه تاریخ زمانه تاسو ته موږ بیان کړه. دوی چې دا د ترقۍ په لار روان شو، کوم ځای روان شو، ټول تاریخ تاسو ته بیان شوی دی. نو تاسو به د ماډرن ازم د فلسفې نه خبر استئ. موږ ذکر کړی تاسو درسونو کې د پوسټ ماډرن ازم د فلسفې نه به خبر استئ، د مارکسیزم د فلسفې نه به خبر استئ. دا څومره فلسفي چې په دنیا کې دي د دې الحاد خور کړی دی، د دې نه به تاسو صحیح خبر باسئ. مسلمانانو ورونو دا خبر یاد ساتئ، څنګه چې علماء کرامو دا ذمہواریان لري نو داسې عوام هم ذمہواریان لري. د عوامو له څه پکار دي، عوامو له د علماء کرامو هغه بیانونه چې کوم د الحاد پرد کیږي دا شیر کول پکار دي. سوشل میډیا یو مقابله د میدان ګرځیدلې ده، یو انسان د دین د خدمت لپاره استعمالي، الله بوله په دې اجر ورکړي. نو دا کوشش پکار دي، دا زمونږ د مسلمانانو ذمہواری ده او په ذمہواری کې څوک د چا نه تپوس نه کوي، هر سړی خپل ذمہواری پوره کوي. لکه مونږ موږ فرض ګڼو، هر سړی خپل پټیم باندې مونږ کوي. زکات دغه شانته کې سونه چې زمونږ رمضان روزه راشي هر سړی روزي نیسي، مسلمانان چې کوم مؤمنان دي دغه شانته کې موږ د مؤمنوالي صفت په ځان کې پیدا کو او خپل اسلامي ذمہواری پوره کوو. دا عوامو ته
نو دویمه ذمہواري چې ونه دا جدید مغربي فکر او افکار نه ځان خبر راول پکار دي. ماډرنیزم فلسفه، پوسټ ماډرنیزم فلسفه، مارکسیزم او داسې نور فلسفه، ډارون نظریه او داسې نور څونه چې مشهور نظریې دي هغه بیانول، هغه پیژندل پکار دي. درېمه ذمہواري چې دا مذهبي طبقې ته پکار ده چې موږ په داعیانه سوچ او فکر سره ځان مزین کړو. موږ نه چې دوی د اسلام په باره کې سوال وکړي نو موږ دا حریفو نه ګڼو، بلکې موږ لا پکار دي چې موږ د عیانه سوچ او فکر سره څوک دی له جواب ورکو. تاسو دا دعوت او تبلیغ والا بلیدلی وي، دوی ډېر په ښه انداز کې دوی چې چېرته هم لاړ شي دوی به خپل تبلیغ کوي نو څه کوي او په ډېر نرم انداز سره. نو دوی که د اسلام په باره کې موږ سره په بیادبۍ خبرې کوي نو موږ لا پکار دی چې موږ په صبر سره جواب ورکړو. ولې وجه څه ده؟ ځکه مغربي فکر او فلسفې د خلکو ذهنونه خراب کړي دي. نو موږ له د انسان سره خیرخواهي کول پکار ده. موږ به دا ګڼو چې دا روحاني ناجوړه دی، بیمار دی، مرض ورته روحاني لګېدلی دی، موږ به دوی سره خپله رویه نرمه ساتو. که زموږ جواب مضبوط نه وي بیا به هم دا زموږ نرمه رویه په دوی باندې اثر کوي. څلورمه ذمہواري دا ده چې موږ به حتی الامکان کوشش کوو چې په فروعي مسایلو کې څه وکړو، موږ مناظرې په د وخت د ضرورت مطابق وکړو او موږ له ټول طاقت په الحاد موضوع باندې خرج کول پکار دی. وجه دا ده یاد ساتئ چې فروعي مسلو کې به هم زمونږ دا اختلاف موجود وي، ولې دا د خیر د وخت نه خیر القرون نه دا روان دی، مناظرې دا ختمېدی نه شي. خو البته موږ له څه پکار دی، اوس اهمه موضوع چې دلته د الحاد ده نو موږ له په دې کې اوس کوشش ډېر پکار دی، هغه به هم کېږي. هېڅوک هم خپل عقیده او خپل نظریات نه پرېږدي. موږ الحمدلله چې موږ احناف یو، علماء دیوبند سره تعلق دی، موږ خپله نظریه ده. دغه شانته کې چې زمونږ نور څونه مسلمانان نو جماعتونه دي د هغوی خپلې نظریات دي، هغوی به چلیږي. نو موږ له څه پکار دي چې الحاد موضوع زموږ د ټولو مسلمانانو مشترکه ده چې دې کې ټول مسلمانان موږ کار وکړو. پنځمه ذمہواري چې ده د شریعت په حدودو کې چې کوم اسانوالی دی هغه اختیارول پکار دی. ځکه د شریعت په حدودو کې دا یاد ساتئ د شریعت په حدودو کې به اسانوالی پکار دی. د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده، او فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا. تاسو اسانتیا کوئ، نبی علیہ السلام فرمایي تاسو اسانتیا کوئ، سختی مه کوئ، خلکو ته تسلی ورکوئ، نفرت مه خوروئ. نو دوستانو یاد ساتئ د حدود د شریعت کې دننه لکه مخکې داسې یو وختو تقوا و مسلمانی عامه وه، الحمدلله هغه وخت کې به دا به یو مسلمان ته وایي چې هلکه مونځ هم کوه خو مونځ پسې مونځ کوه، مونځ پسې بچا ټوکې نه کولې، مونځ پسې بچا استهزا نه کوله. اوس به ورته وایي چې مونځ هم کوه مسلمان وروره، مونځ پسې استهزا هم مه کوه. مخکې به داسې و خلکو به یا فرض مثال ګیره وخورېله نو تا به ورته وایي چې وروره ګیره پرېږده، دا سنت طریقه ده د ټولو انبیاء کرامو. اوس به ورته وایي چې وروره ګیره هم پرېږده خو ګیرې پورې خندا هم مه کوه. نو دا څه به کوئ؟ تاسو به اسانتیا راولئ. شپږمه ذمہواري د کافر او د ملحد د فتوی په ځای به څه کې په نرم انداز به سره بحث کې. الله په قرآن کریم کې سورۃ النحل کې فرمایلی دی 125 نمبر آیات ده وجادلهم بالتي هي احسن، دوی سره په ښه طریقه باندې بحث کوه. نبی علیہ السلام تعالی رب العزت فرمایلی و ذمہواري چې دا په سکولونو او کالجونو کې د مذهبي علماء کرامو پیدا کول ضروري دي او د سکول او کالجونو طالب العلمان دي هم د خپل علماء کرامو سره رابطه شروع کړي، مستقل منصوبه بندي شروع کول پکار دي د سکول او کالج په طالب العلمانو باندې، سټوډنټانو باندې یا د پانتون ماسلانو باندې ملحدین محنت کوي. د دې لپاره علماء کرامو کې بیداری پکار ده او په دې ادارو کې خپل موجودواله ضروري دي. دوستانو یاد ساتئ دا خو تاسو معلومات دي چې کله نه فتنه او فساد راوتی دي، د دې فتنو او فساد مخنیوي دا چا کړي؟ دا علماء کرامو کړي دي. نو علماء کرام چې زمونږ د مسلمانانو دا چې څونه کالجونه یونیورسټیانې دي دا زمونږ مسلمانانو زمونږ چې څونه سکولونه او کالجونه دي دا د مسلمانانو تعلیمي ادارې دي. نو په دې کې د علماء کرامو موجود کېدل ضروري دي. سټوډنټانو ته دغه شانته کې د پانتون ماسلانو ته هم پکار دي چې د خپل علماء کرامو سره رابطه کوي. کله چې علماء کرامو سره دوی په ربط کې موجود وي نو دوی هېڅکله ملحدین کېدی نه شي او د الحاد دا کومه فتنه چې راغلې ده دا به خدای پاک ختمه کړي. اتمه ذمہواري چې دا د دیني مدارسو فضلای کرام
د دې فکر نه خبرول پکار دي او دوی ته تیارول پکار دي او خصوصا مناظرین او حضراتو ته پکار د چې دې موضوع ته توجه ورکړي دوستانو زمونږ چې څونه الحمدلله دینی مدارس جو د دې فضلای کرام دي د دوی علماء کرام دي نو دا فتنه نه خبرول پکار دي چې لکه دا فتنه د دې نه ځان خبر کوي او کله چې زمونږ علماء کرام د دې فتنه د خبر شي چې لکه دا فتنه راغلی ده او زمنګ په نسل باندې زمنګ د نسل فکر خرابوي زمنګ د نسل سوچ خرابوي نو دې د پاره چې کله دوی کار شروع کین الحمدلله علماء کرام ډیر کار کړی دی او چې کله په اجتماعیت کې من کار شروع کو نو زمنګ کار بس کوي اثر به کوي لکه دا خبره یاد ساتئ نن سموده مخکې چې کله خلافت عثمانیه قائم نو برطانیا دا کوشش کو چې موږ د خلافت عثمانیه ختم کو داغه د پاره جاسوسان دوی راولېګل سعودي عرب ته عراق ته یو پکې د همفرې په نوم باندې هم داغه یو کتابم د جاسوسي شیر شوی دی چې د څنګه جاسوسي کړي و خو د دوی خلاصه دا و چې دوی ویل من خواري کو من مهنت کو منګه په دې کې د خلافت ختمه او دوی کې من خپل استشراق دا نظریه خورو نو که زمنګ وي مړه به یو سل کاله پس بم زمنګ بچي په دوی باندې حکومت کوي مکه خبره ده نو هغه یو مستقل منصوبه بندي سره کار وکړو نن په ټوله دنیا باندې دا فکر خور کو موږ له هم د قشانت کې څومره چې زمونږ دینی جماعتونه دي د له مستقل سوچ او منصوبه بندي سره د دې خلاف کار کول پکار دي د همزي موارده ده د مسلمانانو په معاشره کې خپل موجودواله علماء کرامو ته پکار دي چې په معاشره کې خپل موجودواله پیدا کول پکار دي انسان چې په معاشره کې دومره خدمت وکړي نو بیا معاشره د دار خبره مني ګوره زمنګ چې څون الحمدلله مساجد دي زمنګ علماء کرام دي زمنګ چې زمره د خپل عوام سره ربط وی رابطه وي یاد ساتئ نو د تاسو عوام تاسو نه شي خرابې دي کدا لکه سکولونو کې کالجونو کې یونیورسيټانو کې سبق وي او استاد سره ربط وي نو کدل د باندې ملحد او اعتراض وکي نو به داډي هغه به داډي به چې مفتی صاحب سره مولانا صاحب سره می تعلق دي نو مال به د مسلې حل بیان کی نو دا ضروری ده دوستانو په معاشره کې علماء کرامو تخپل موجودواله پیدا کول دا ضروری ده او دغه شان د کې د خپل وس مطابق چاته چې الله رب العزت وس طاقت ورکړي وي نو علماء کرام مذهبي طبقه پکار دي چې مذهبي طبقه د خپل معاش فکر هم سناسو کی دایا ساتي او وس الحمدلله زمونږ ډېر علماء کرام خپل کارونه کوي خپل روزګارونه کوي حلال تجارتونه کوي نو دا یو مفید یو لس ذمہواري نه منګه ذکر کړي کله چې دا انسان دغه شان د خپل معاش د فکر کوي او سناسو د خپل کاروبار الله ورکړي وي روزګار الله ورکړي وي نو یا ساته د خبره به هم په عوامو باندې اثر کوي او دغه شانته کې د به فایده هم ډیر وي نو دا یو لس خبره منګه ذکر کړي موږ بس اباد وضاحت کو چې نوې نسل به د الحاد د موضوع او د الحاد د فتنې نه به موږ د نوې نسل څنګه بچ کو نو دا ډیر هم درسونه دي دوستانو څنګه چې د مذهبي طبقه د علماء کرامو د ذمہوارین دي زموږ د مسلمانانو عوامو هم د ذمہوارین دي دا درسونه اوري مخکې شیر کوي دا یو اسلامي ذمہواری ده ولی موږ ټول مسلمانانو کلمه ویل ده نو چې کلمه ویلې دا الحمدلله موږ موحدین یو د اسلام منون کیو نو چې څوک چا کلمه ویلې او څوک مسلمان وي نو دا موږ دا زموږ د ټولو د مسلمانانو چې موارده د الحاد د فتنې څوک مخنیوي کول موږ لا پکار دي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین